बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 chapter number 1 lecture number 10 او زموږ چې کوم ټاپک دی indicating uncertainties in calculation په هغه کې مونږه په previous class کې sum or difference هغه ویلو د هغه باندې مونږه assignment او example سال کړو نن چې کوم زموږ ټاپک دی نو هغه دی product or quotient که فار ایگزامپل مونږه multiplication کو یا division کو نو د هغه رولز بسې نو دا به مونږه وایو په جنرال فارم کې پلس په هغه باندې به example او assignment هم سال کوو نو راځو پوینټ به دا یاد ساتئ چې کله مونږه ډیویژن کوو یا ملټیپلیکیشن کوو نو هلته به تاسو څه کوئ پرسنټیج انسرټینټیز آر ایډډ تیر کلاس کې مونږ دا کلیر کړل چې کله مونږ ایډیشن او سبټریکشن کوو نو هلته به مونږ ابسولوټ انسرټینټیز ایډ کوو دلته به دا یو پوینټ ضروري چې د انسرټینټی به مونږ اول راخلو هغه پرسنټیج ته کنورټ کوو پرسنټیج ته به څنګه کنورټ کوو نو هغې باندې الریډي مونږ اگزامپل کوو نو راځو او سټارټ اخلو فار ایگزامپل هغه رولز دي چې A یو میجرمنټ دی او په دې کې یو بیس اسټیمیټ هم دی او په دې کې یو انسرټینټی هم ده B بل یو میجرمنټ دی په دې کې یو بیس اسټیمیټ دی پلس ماینس په دې کې به انسرټینټی خامخا موجودي دغه شانتي Z یو نمبر دی چې د دې دوانو د ایډیشن نه راځي یعنی A پلس B مونږ اډ کوو مونږ Z راکړي خو Z چې کوم انسر راځي نو په دې کې به هم بیس اسټیمیټ او پلس ماینس د دې سره سره انسرټینټی موجود وي نو داسې مونږ وایو که فرض که A او B مونږ راواخلو او دا 8 کو نو دا مونږ له Z راکړي دا مې ایکویشن ولیکو په جنرال فارم کې په دې کې مونږ ویلیوز پټ کوو Z به برابر شي د A ویلیو څه ده A پلس ماینس ډل A دا به ولیکو A پلس ماینس ډل A او ملټیپلایډ بای سوري دلته ما A پلس B لیکلی دی ایډیشن نه کوو مونږ ملټیپلیکیشن کوو دلته به مونږ ولیکو A ملټیپلایډ بای B ځکه چې خبره مونږه د ملټیپلیکیشن شروع کړل دلته به راشي ملټیپلایډ بای د B ویلیو به پټ کوو B چې کوم دی نو هغه راغلی دی B پلس ماینس ډل B دا ویلیو شوه دلته اوس یاد ساتئ که چېرته مونږه ملټیپلیکیشن کوو نو مونږ په ایډیشن کې هم دا ویلو چې انسرټینټي به 8 کېږي مونږ سبټریکشن هم کې دا ویلو چې انسرټینټي 8 کېږي خو سبټریکشن کې مونږ ریزن دا ورکړی که یو انسرټینټي نه بل انسرټینټي مونږ ماینس کو نو کېدی شي چې زموږ انسر 0 شي او دا پاسیبل نه ده چې په یو میجرمنټ کې انسرټینټي موجود نه وي دلته کوېسچن دا دی چې انسرټینټي مونږ ملټیپلای کولی هم نشو بیا به انسرټینټي مونږ ایډ کوو نو دلته ریزن څه دی نو یاد ساتئ انسرټینټي یو ډاوټ دی د یو میجرمنټ په باره کې اوس که یو ډاوټ د بل ډاوټ سره ملټیپلای کړي نو دا ډاوټ ته ښه سیوا کوو یعنی مونږ خو کوشش دا کوو چې کم زموږ دا ایرر دی د ایرر دا کم میګنیټیوډ دی دا مونږ کم سے کم کوو نو دا مونږ ملټیپلای کولی هم نشو ځکه چې دا خو ډېره پیچیده شوه خبره مونږ کوشش دا کوو چې دا مونږ کم سے کم کوو نو داسې به مونږ وکړو په دې پام کې به دا کوو چې Z برابر شو دا چې کوم انسرټینټي ده ډل A او ډل B نو د ټولو نه اول به دا مونږه کنورټ کوو پرسنټیج ته ځکه چې دا ابسولوټ انسرټینټي ده نو دا به مونږه پرسنټیج ته واړو دا به داسې ولیکو چې A پلس ماینس ډل A پرسنټیج ته مو واړوله پرسنټیج ته څنګه اړو ایگزامپل کې ورته کلیر کېږي انشاءالله ملټیپلایډ بای B پلس ماینس ډل B مونږ راواخیستو او لیټ سپوز د دې پرسنټیج مونږه فایند کړه فلحال جنرال فارم دی نو دلته به مونږ لیکو چې Z برابر شو A به ملټیپلای کړو د B سره چې A مې د B سره ملټیپلای کړو پلس ماینس ابسولوټ پرسنټیج انسرټینټي چې کوم دي نو دا به مونږ 8 کو ډل A پلس ډل B او پرسنټیج به یو د دې واخلو داسې مې لیکلی شي پرسنټیج یو سټیپ راته سیوا کېږي بس ایز ا هول پرسنټیج مې واخیستو دواړه به 8 کو بیا به ایز ا هول پرسنټیج واخلو نو Z مونږ داسې مې لیکلی شو چې Z پلس ماینس ډل Z دا برابر شو د A ملټیپلایډ بای B لیټ سپوز مونږ له ویلیو راکړئ Z او پلس ماینس دا دواړه چې کوم انسرټینټیز دي دا به مونږ 8 کو لیټ سپوز دی مونږ له ډل Z راکو د هغې به پرسنټیج واخلو خو یاد ساتئ چې په اخره کې به چې کوم پرسنټیج انسرټینټي ده هغه به بیا واپس راولي خپل اوریجنل فارم له چې کله ملټیپلیکیشن وشو د هغې نه پسه نو داسې به وکړو چې Z پلس ماینس ډل Z دا برابر شو د Z پلس ماینس او ډل Z د پرسنټیج نه به واپس چېرته راواړو خپل فارم ته راواړو سیملرلی مونږ خبره کوو د ډیویژن یا د کوشنټ نو سیم رولز دي داسې به ولیکو چې لیټ سپوز Z برابر شو د A ډیوایډ بای B دې له به زه ورکړم ایکویشن نمبر 2 اوس په دې ایکویشن نمبر 2 کې موږ پوټینګ کوو چې په دې کې پوټینګ وکړو نو Z به برابر شي د A ویلیو د A پلس ماینس ډل A ډیوایډ بای B پلس ماینس ډل B دا به مخکې څنګه شي ډیویژن او د ملټیپلیکیشن دپاره یعنی ډیفرنس په دې دوانو کې دا دی چې دا به اول موږ پرسنټیج ته اړوو نو دا به داسې ولیکو چې A پلس ماینس
del a let suppose مونږه del a راوغستو او دا مونږه واړو ستا پرسنټیج ده divide by b plus minus او del b چې کوم دی نو دا مونږه راوغستو پرسنټیج تم واړو دا شان کومه مخکې را شو نو داسې لیکلی شو چې z برابر شو a divide by b a په b divide کولای شي بیس estimate په بیس estimate باندې divide کولای شي دا شانتي plus minus uncertainties چې کوم دی del a percentage plus del b percentage یعنی uncertainty په یو کیس کې ته نه سبټریکټ کولای شي نه ملټیپلای کولای شي نه ډیوایډ کولای شي په هر کنډیشن کې به تاسو کېږي اټ کېږي ته اخیری ځل تاسو ته مو ویل z چې کوم دی دا برابر شي a په b ډیوایډ کړل لیټ سپوز هغه موږ له z راکو پلس ماینس del a percentage plus del b percentage د څه به ولیکو چې del a او پلس del b 8 به کورستو به پرسنټیج واخلو نو دینه براشي چې z برابر شو د z پلس ماینس del a او del b موږ لیټ سپوز 8 کړو او هغه موږ del z راکا او پرسنټیج به واخلو نو په لاس کې به دا واپس د پرسنټیج نه موږ چرته راړو خپل اوریجنل فارم ته به راړو نو z برابر شو پلس ماینس د del z په ځای باندې پرسنټیج په ځای به صرف سمپل ولیکو del z یعنی واپس موږ ابسولوټ انسرټینټی ته کنورټ کو راځو په دې باندې एग्जांपल سال کو د एग्जांपल سټیټمنټ لیکما به تاسو ته هغه ایکسپلین کوم کوم एग्जांपल 1.3 چې د هغه سټیټمنټ لرازو the length and width of a rectangular room are measured to be یو rectangular room دی ته هغه مونږ ته length given دی او length سره سره د هغه uncertainty given ده دغه شانتي د هغه مونږ ته weight هم given دی او د weight سره سره د هغه uncertainty هم given ده او مونږ نه غواړي سو کیلکولیټ د ایریا یعنی ایریا پاینټ کول دي سره د انسرټینټی سمپل خبره ده چې لینث او ویټ گیون دي او ایریا پاینټ کول دي نو کوېسچن مطلب دا شو چې لینث ملټیپلایډ بای ویټ لینث د ویټ سره ملټیپلای کړه له ایریا درکې خو خبره ده چې within uncertainties نو کیلکولیشن به موږ څنګه کوو هغه ترازو دا څنګه گیون ډیټا شو لینث او ویټ او ریکوایرډ سری ایریا پاینټ کول دي سولوشن ځلې کما سولوشن یعنی سٹارټ اخلو سولوشن کې به اول موږ دا خبر وکړو چې موږ ته پته ده چې ایریا د څه برابر ده a is equal to length multiplied by weight که ایریا موږ پوره خبره کوو ایریا خو a یو بیس اسټیمیټ دی پلس د دې سره سره انسرټینټی ده دغه شانتي لینث l پلس del l په دې کې انسرټینټی شته او ملټیپلایډ بای weight او پلس ماینس del w یعنی د دې انسرټینټی شته دی اکویشن کې به موږ پوټینګ وکړو a plus minus del a دا خو پاینټ کولی برابر شو د l plus minus del l ویلیو پټ کوو دا هغه ویلیو سره 4.050 plus minus 0.005 او میټر ملټیپلایډ بای د دې ویلیو پټ کوو نو د دې ویلیو سره 2.955 او پلس ماینس 0.005 او میټر دا دوه ملټیپلای کولی یاد ساتئ چې بیس اسټیمیټ به د بیس اسټیمیټ سم ملټیپلای وکړو خو انسرټینټیز به اډ کوو خو ډایرکټ اډ کول هم نشو ځکه چې دا موږ ته ابسولوټ انسرټینټیز گیون دي دا موږ پرسنټیج ته کنورټ کوو دلته خو جنرال پامو ما واسه صرف پرسنټیج ولیکو چې بس دا موږ پرسنټیج ته کنورټ کوو خو دلته وسه شان موږ نشو کولای دا په ریل کې موږ پرسنټیج انسرټینټی ته کنورټ کوو نو اول موږ دا ویلیوز یو سایت ته پرسنټیج ته کنورټ کوم دا چې کوم انسرټینټی دا پرسنټیج ته به تاسو څنګه کنورټ کوو یاد ساتئ دا ابسولوټ انسرټینټی به راواخلو په خپل میډ ویلیو باندې به ډیوایډ کو په 100 کې بوله ضرب ورکو دا زموږ څه شو پرسنټیج انسرټینټی چې کوم موږ په اپسلان باندې ریپرزینټ کړو بهشکه دلته موږ په ډیل باندې یوز کوو په ډیل یوز کړی دی خو اصل کې دا په اپسلان باندې ریپرزینټ کیږي د سی وګو چې 0. یعنی 0 پای په دا به راواخلو لینث چې کوم دی یعنی کوم انسرټینټی del l دسی ویلیو کو چې کوم del l مونږه پاینټ کو په پرسنټیج کې نو 0.005 او ډیوایډ بای 4.0 او پای په 0 دا میټر د دې سمرازي میټر د دې سمرازي دوه به دیول څه کینسل شي ملټیپلایډ بای 100 نو چې کوم del l دی په پرسنټیج کې یا ساري دا ویلیو مې راوغستا چې کوم ابسولوټ انسرټینټی دا مې راوغستا په خپل مې یو ویلیو باندې ډیوایډ په 100 کې منظر ورکو د دې راځي 0.12% 0.12% یو خو کنورټ شو
دا یو کنورټ اوس به دا څنګه کنورټ کوو نو دا ابسولوټ انسرټینټی به راخلو په دې خپل میجر ویلیو باندې به ډیوایډ کوو او ملټیپلایډ بای 100 نو چې کوم د ویټ دی یعنی پرسنټیج چې دا موږ فایند کوو ډیل ډبلیو پرسنټیج فایند کوو دا به برابر شي هغه ته چې کوم ابسولوټ انسرټینټی دا 0.05 او 0.005 میټر او ډیوایډ بای میجر ویلیو سره 2.955 میټر دا دونه بکړ شي ملټیپلایډ بای 100 نو دا پرسنټیج ته چې کله موږ کنورټ کوو نو ډیل ډبلیو راځي پرسنټیج کې 0.05 په دې ویلیو باندې به ډیوایډ کوو په 100 کې بوله ضرب ورکو د دې چې کوم انسر راځي هغه 0.017% 0.17% تاسو کیلکولیټر باندې دا واپس کولی شئ دا کیلکولیشن وکړئ 0.17% به راشي دا کیلکولیشن وکړئ دینه به 0.12% راشي دا ویلیوز به راواخلو هغه ته به موږ پټ کړو a برابر شو یعنی a پلس ماینس ډیل a د دې ویلیو فایند کوو 4.050 په خپل ځای راغی دا ویلیو موږ پرسنټیج ته کنورټ کړل او هغه څومره ده هغه ده 0.12% دا مې ولګاو میټر ملټیپلایډ بای 2.955 په خپل ځای باندې راغی پلس ماینس دا مې کنورټ کړل پرسنټیج ته 0.29% د دې نه راغلی او اخر کې به سره شي میټر راشي اوس به موږ داسې وکړو چې دا به موږ ملټیپلای کوو a پلس ماینس ډیل a په خپل ځای باندې دا پوینټ کوو برابر شو دا ویلیو بر دې ویلیو سره ملټیپلای کوو 4.050 ملټیپلایډ بای 2.955 دا دونه په خپل منځ کې ملټیپلای شي او میټر د دې سره میټر د هغې سره نو الریډي به زه ولیکم میټر سکویر پلس ماینس انسرټینټیز چې کوم دي هغه په خپل منځ کې ایډ کړو 0.12% او پلس 0.29% دا دونه به ایډ کړو دا ویلیو چې کله موږ ملټیپلای کوو دا خو په خپل ځای باندې راشي a پلس ماینس ډیل a از ایکوال ټو دا ویلیو چې کله ملټیپلای شي د دې نه راځي بارہ اشاریہ 20 د دې نه راځي 12.20 او دلته به څه ولیکو 12.20 میټر سکویر او پلس ماینس 0.12 او 0.29 چې موږ ایډ کړو نو د دې نه راځي دلته موږ 0.17 دی 0.29 نه دلته موږ غلط لګولې 0.17 دم 0.17 دی او 17 او 12 چې ایډ شو دي دا اخیره ټوټل بیا راغلی 0. دلته موږ ویلیو فایند کړل 0.17 الته غلطه لګېدل وه نو دلته به څه راشي دلته به راشي 0.29 او پرسنټ از ا هول به ولګي دلته چې دا کوم انسر زموږ راغی دا هم زموږ ریکوایرډ انسر نه دی دا چې کوم ویلیو ده دا اگین واپس کنورټ کول لیسه ته ابسولوټ انسرټینټی ته نو دا به څنګه کنورټ کوو 0.29 divided by 100 multiplied by original value دلته زه تاسو ته لیکم ګورئ 0.29 divided by کو په 100 باندې پرسنټیج ختمو واپس multiplied by original value سره ده 12.20 سره ده کوم ویلیو کې چې دا انسرټینټی راغله نو هغه سره 12.20 ده 0.29 بر واخلو په 100 باندې به ډیوایډ کو او 12.20 کې بل ضرب ورکو نو د دې راځي 0.035 د دې ویډیو سره را 0.035 دا بل ځان سره یاد ساتئ نو دا واپس موږ ابسولوټ انسرټینټی ته کنورټ کو زموږ چې کوم ریکوایرډ انسر دی a پلس ماینس ډیل a دا برابر شو 12.20 میټر سکویر بلاست کې ولګو پلس ماینس د دې سره یعنی پرسنټیج انسرټینټی هغه سره ختميږي یونټ خو واپس چې کله موږ ابسولوټ ته کنورټ کو بیا وسه یونټ راځي نو دا به کنورټ شي دلته به راشي ویلیو 0.0 او 35 او لاس کې به وسه ولیکو میټر سکویر ولیکو دا زموږ څه شو ریکوایرډ انسر شو راځو په دې پسې چې کوم کنسرن اسایمنټ دی هغه سال کوو چې کوم اسایمنټ 1.3 دی د هغه سټیټمنټ دا دی د وولټیج VN2 V plus del V is measured as یعنی موږ له وولټیج راکړل او د هغه انسرټینټی راکړل 7.3 V plus minus 0.1 V and current I is equal to I plus del I is measured as 2.73 ampere plus 0.05 ampere
current موږ ته given دی سره د uncertainty voltage موږ ته given دی سره د uncertainty calculate resistance R by ohm لا use کا او resistance کا find کا نو اول خو موږ ولیکو چې given څه دی given data زموږ دا given دی موږ ته یعنی v plus v موږ ته given دی او v برابر دی د v plus minus del v او د هغه ویلیو دا 7.3 v plus minus 0.1 v یو خدا موږ ته given دی دویم نمبر موږ ته i given دی او i برابر دی د i plus minus del i او د دې ویلیو دا 2.73 ampere plus minus 0.05 ampere یعنی یو voltage دی او یو ampere دی voltage د volt یا د potential difference unit دی او ampere د current unit دی او required څه دی required زمونږ نه چې څه غواړي نو هغه څه دي مونږ ته وایي چې تاسو find کړئ resistance by ohm لا خو د resistance within uncertainty del r دا find کړئ ohm لا یوز کړئ نو solution ته موږ راشو او اول نمبر خو دا لیکم according to ohm لا v is equal to ir دا ohm لا ده کله دې موږ r find کوو i باندې په both side divide کوو نو equation r is equal to v divided by i دا زموږ څه شو equation number 1 په دې equation number 1 کې زه پوټینګ کوم دا څه بولی کوم چې r برابر شو د v په ځای بولی کوم v plus del v divide by د i په ځای باندې بولی کو i plus minus del i دا ویلیو بولی کو د دې چې کوم کنسرن ویلیوز دي د v هغه په پټ کو نو v برابر دی 7.3 او plus 0.1 v په لاست کې یو لیکم divide by 2. اذان شروع شو هغه تم لګ وقفه کوله پوینټ موږ دا وایو چې کم کرنٹ دی دا هغه ویلیو دا 2.73 او پلس ماینس 0.05 او امپیر ووس په لاست کې ولیکو دا ایکویشن دی کزه دی لور کوم ایکویشن نمبر 2 او په دې کې لکار موږ مخې کوو هغه کار څه دی هغه تاسو ته پته ده چې دا کوم ابسولوټ انسرټینټی ده دا به موږ راخلو دا به موږ کنورټ کوو دا به موږ کنورټ کوو پرسنټیج انسرټینټی ده طریقه د ته یاد دی ابسولوټ انسرټینټی برابر په میډ ویلیو باندې به ډیوایډ کو یعنی زه پاینټ کوم دلته لیک کیلکولیشن کوم چې ډیل آی پرسنټیج زه پاینټ کوم نو ډیل آی پرسنټیج به برابر شي ابسولوټ انسرټینټی دا بلکې دا ما د وولټیج خبره روانه کړل نو اول به وولټیج وکړو ډیل وی دا برابر شو ډیل وی پرسنټیج 0.1 وولټ divide by measured value sada 7.3 volt او multiplied by 100 نو v او v کټ شو 0.1 برابر لې په 7.3 باندې به ډیوایډ کړي multiplied by 100 نو د دې راځي چې کوم del v پرسنټیج دی دا راځي 1% یعنی del v پرسنټیج برابر شو د 1% similarly 0.05 برابر لو absolute uncertainty او په 2.73 باندې به ډیوایډ کو په 100 کې بل ضرب ورکو نو د سی بولیکو چې کوم ډیل آی پرسنټیج دی نو ډیل آی پرسنټیج برابر شو 0.05 دا په خپل ځای باندې راشي 0.05 امپیر او ډیوایډ باندې چې کوم میجر ویلیو هغه څه ده 2.73 د دې میجر ویلیو ده 2.73 امپیر د دې میجر ویلیو ده دا ثوړه به کټ شي او ملټیپلایډ بای 100 نو ډیل آی پرسنټیج تی مون فایند کو تقریبا د دې راځي around about 1.78 that is something value راځي خو مونږ به څه وکړو چې دې اپروکسیمیټ ویلیو واخلو راوندینګ به وکړو 1.8 something راځي نو مونږ به ولیکو 2% لږ به مونږ ته آسان شي نو دا به مونږ څه 8 کو 2% به 8 کو را به شو دلته به پوټینګ وکړو r برابر شو د دې ویلیوز مونږ لګولې 7.3 په خپل ځای باندې راغی پلس ماینس 0.1 چې کله موږ کنورټ کړل پرسنټیج ته نو دا غي نصر راغلی 1% راغلی او ډیوایډ بای دا ویلیو په خپل ځای باندې راشي 2.73 او پلس ماینس او دا کوم پرسنټیج چې موږ کنورټ کوو هغه سره راغی 2% راغی اوس به څه وکړو چې r به برابر شي 7.3 v ډیوایډ بای 2.73 او امپیر او پلس ماینس uncertainties by 8 کو 1% او plus 2% uncertainties by 8 کیږي ځکه چې نه دا ډیوایډ کولای شو نه ملټیپلای کولای شو نه سبټریکټ کولای شو په ارزه کې ودا موږ څه کوو دا به جست 8 کو نو دا ویلیو چې موږ ډیوایډ کو
R به برابر شي V ډیوایډ بای یعنی وولټیج چې په امپیر ډیوایډ شونه هغه موږ له اوهم راکړي اوهم د ریزिस्टेंस یونټ دی هغه به لګو او 7.3 دا به موږ راوخلو 7.3 ډیوایډ بای 2.7 او 3 د دې راځي 2.67 او یونټ وو سو اوهم لګو او پلس ماینس د سبراشي 3%. خو یاد ساتئ چې دا بیا زموږ ریکوایرډ انسر نه دی دا زموږ ریکوایرډ انسر نه دی موږ به دا واپس څه ته کنورټ کوو دا به واپس موږ راخلو او کنورټ کوو به ابسولوټ انسرټینټی ته نو د دې طریقې کار به صحیح داسې ولیکو چې 3 ډیوایډ بای پرسنټیج ختمو په 100 باندې ډیوایډ کو ملټیپلایډ بای اوریجنل ویلیو د سره لا 2.67 رااله 2.67 اوهم دا کیلکولیشن چې کله موږ وکړو 3 ډیوایډ بای 100 ملټیپلایډ بای 2.67 اوهم نو د دې نه راځي 0.08 دلته براشو او دا ویلیو به واپس خپل ولګو یعنی r چې کوم ویلیو شو r ویلیو نو r برابر شو 2.67 راوند اپ کو سمپل به موږ لیکو 2.7 او پلس ماینس 3% چې واپس موږ کنورټ کړو دلته به کنسر یونټ ولګو نو دې نه راشي 0.08 او اوهم نو دا زموږ سره د ریزिस्टेंस ویلیو رااله چې دا 2.7 اوهم د دې بیس اسټیمیټ شو او 0.08 اوهم د دې انسرټینټی شو ان شاء الله نیکسټ کلاس کې به موږ پاور چې کوم دی دا غي کیلکولیشن کو او باغې به اساینمنت او پلس ایگزامپل سال کو